تاسو میډیا والا ټول موجود یې دا واحد ځل دی چې شانګله کې ایجوکیټډ کسان تعلیم یافته کسان د 1000 نه زیات چې دی هغه نن ته چکدرې په جلسه کې شمولیت کوي او چکدرې جلسې راځي 1000 نه زیات سټوډنټس ایجوکیټډ خلک د مشرانو نه علاوه موږ نن حساب وکړو 1000 کسان انشاءالله جلسګاه ته اوس پهنچ کېږي د شانګلې نه صرف 1000 تعلیم یافته خلک چې انشاءالله دا لاړ او آینده الیکشن کې دا ټول ولاړ دي دا د زمونږ د امیر محترم جناب نجیب الله صاحب په قیادت کې ځي او دا د پی کې د کینډیډیټ جناب نور الله صاحب په قیادت کې ځي او زما په شیر عالم په قیادت کې ځي زمونږ امیران چې دي د څلور والو تحصیلونو د هغو په قیادت کې شاملیت دی بیا زمونږ بزرګان ناست دي بزرګانو په قیادت کې دي خو زه به تا ته دا ووایم چې نن ما د جمهوریت اسلامي کوم ویژن لیدلی دی انشاءالله دا بدلون به انشاءالله د جمهوریت اسلامي په شکل باندې په دې پاکستان کې راځي خو دا موږ د حکومت ته دا خبره کوو او که چېرې نیګران دی د خیبر پښتونخوا شانې نیګران ونیو او کوم چې دا کوم کرپترینه ټوله ده او دا د مرکز کې ونیول نو زما خیال انقلاب ډیر زر دی چې انقلاب په دې ملک کې راځي و انشاءالله به انقلاب راځي ان شاء الله العزیز دا جلسه به د اسلامي نظام دپاره اسلامي انقلاب دپاره پاکستان د کرپشن د ختمولو دپاره لوټ مار د ختمولو دپاره به ان شاء الله دا سنګمیلي او دا زمونږ کینډیډیټ به ان شاء الله باري اکثریت باندې موږ د شالینه کامیابو ان شاء الله العزیز ټول یوث به زموږ سره ان شاء الله جزاک الله